السلام علیکم ملګرو. د عمران خان خلاف یو ځل بیا یو ډیره غټه منصوبه ناکامه شو. عثمانډار چې کوم بیان د عمران خان خلاف جاری کړو چې په 9 مې واقعیت کې عمران خان ملوث ته 9 مې باندې چې څومره هم حمله شوی په هغه کې عمران خان ملوث ته دا بیان عثمانډار پرون نن سوري یو انټرویو کې جاری کړی دی چې په دې بیان باندې د عثمانډار مور په اکشن کې راغلی دا او د خواجه آصف حواله سره ډیره غټه خبرې کړې دي. به سره مکمل معلومات په دې ویډیو کې شریک کوم. جی 9 مې واقعیت اصل ماستر مایند څوک نن د عمران خان سالګره هم وار عمران خان په خپل سالګره باندې د جین نس پیغام جاری کړی دی. دا ټولې خبرې په دې ویډیو کې تاسو سره ډیټیل سره شریک کیږي. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. عثمانډار د عمران خان خلاف چې کوم انټرویو ورکړی دا نو دا غي مقصد دا چې عمران خان خلاف غټه بیانیه جوړ شي. اوس دغه بیانیه چې کومه ده او منصوبه چې کومه ده هغه څنګه ناکامه شوې ده نو په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو. خو دا غي نه مخکې نن 5 اکتوبر ورځ او په 5 اکتوبر باندې عمران خان پیدا شو. 5 اکتوبر 1971 کې عمران خان پیدا شو. نن د عمران خان سالګره وا عمران خان په خپل سالګره باندې یو اهم پیغام د جیل نه جاری کړی دی. عمران خان جیل نه دا بیان جاری کړی چې نن زه د 71 کال شم او بجای د دې چې زه د خپل بیانې نشاته شم او شکست تسلیم کړم دا غینه بهتره دا چې زه په خپل د باقی کومه ژوندۍ د په جیل کې تیر کړم خو غلامی نه قبلو مجي او د ازادۍ جون غواړم مجي. بل عمران خان خلاف چې پرون اسحاقډار کامران شاهد تکمه انټرویو ورکړی و په دغه انټرویو کې عثمانډار عمران خان خلاف ډیر غټه بیانیه جاری کړې و. جی اصل کې اسحاقډار نن تقریبا 2-3 هفته مخکې اغوا کړل شوی او بیا دغه اسحاقډار چې کوم دی د عثمان د کامران شاهد پروګرام ته اچانک حاضر شو. جی په عثمان شاهد په پروګرام کې کوم خبرې کړي په هغه خبرې کو خو اسحاقډار سیالکوټ سره تعلق لري. په 2018 کې د خواجه آصف خلاف د الیکشن لړاو کړو چې دوه ډیره سخته مقابله کړې و چونکه عثمانډار دغه سیټ چې کوم دی بایللې و او خواجه آصف د نون لیگ خواجه آصف دغه سیټ د عثمانډار نه ګټلې و. جی د 9 مې واقعیت نه پس د دې په کور باندې مطلب د کور کسان هم گرفتار شوي د عثمانډار د کور د کاروبار هم متاثر شوی دی. د په کور باندې چاپی هم لګیدلې دي. 3 هفته مخکې عثمانډار چې کوم دی اغوا کړی شو او نن د کامران شاهد پروګرام کې راووتو او په دغه پروګرام کې عثمانډار د عمران خان خلاف دا بیان جاری کړی چې 9 مې واقعیت منصوبه مخکې نه شوی و. په زمان پارک کې ټوله منصوبه جوړ کړل شوی و او منصوبه دا و چې چېرې عمران خان په 9 مې باندې گرفتار شو نو په 9 مې باندې چې څومره هم حمله شوی وي د دې الریډي منصوبه بندي په زمان پارک رهایشګاه کې عمران خان چې څومره هم رهنما د ټوله د منصوبه بندي کړي و د مختلف ځایونو ټارګټ کړي و او د دې مقصد د لپاره د ځوانان هم ځان سره تیار کړي چې دغه ذهن سازي کړي و او بل عثمانډار دا هم وي چې عمران خان لاګ مارچ هم جنرال عاصم منیر ته تعیناتي د لپاره مطلب چې دغه تعیناتي ودرېږي دغه د لپاره عمران خان لاګ مارچ هم کړو او 9 مې واقعیت په وجه باندې د ډیرو خلکو ژوندۍ خراب شوې او د دې ذمہ دار عمران خان دی او زب عدالت کې هم د عمران خان خلاف بیان جاری کوم. دا ټول بیان چې کوم دی دا اسحاقډار سوري عثمانډار چې کوم دی د کامران شاهد په پروګرام کې دا ټول خبرې کړې دي. جی دا عمران خان خلاف دومره غټ بیان جاری کړی دی. اوس دې بیان باندې ډېر سوالات اوچتېږي چې دا انټرویو په سټوډیو کې نه شوی او دا د کامران شاهد دی په کور کې شوی ده. نو ډېر خلک دا کوېسچن ریس کوي چې دا په سټوډیو کې ولې نه شوی د کامران شاهد په کور کې ولې شوی ده او ډایرکټ اچانک د کامران شاهد پروګرام ته عثمانډار د کمې راغو دی چې اغوا کړی شوی دی غیب او ډایرکټ د اچانک دغه پروګرام ته راغو د عثمانډار د کور ته لاړو. جی او په کور کې دا پروګرام وشو دا انټرویو وشو. د عثمانډار دی مطلب دی بیانې نه پس د عثمانډار ټوله منصوبه هلته خراب شو چې کله د عثمانډار مور یو ویډیو پیغام مخې ته راغی چې په دغه ویډیو پیغام کې د عثمانډار مور چې کومه د عثمانډار والده صاحبه په ویډیو کې ویلي چې خواجه آصف تا چې څو غوښتل هغه تا په ګن پوینټ باندې موږ نه واغېشتل او خپل مقصد دی په زور زیاتی باندې پوره کړو او عثمانډار چې کوم دی سیاست پرېښې د خو مور یې لا نه دی پرېښې او د ستا مقابله به اوس زه کومه. دا د عثمانډار مور خواجه آصف ته دغه بیان جاری کړی. نو د عثمانډار د مور د دې بیان نه مطلب دا دی چې دا څومره هم زیاتې شوې د دوی سره یا د عثمانډار د سیاست پرېښو یا د عثمانډار د اغوا کېدو یا د عثمانډار د فیملی باندې پی لګیدل یا د غي کاروبار متاثر کېدل د دې شاله ټول لاس چې کوم دی هغه د خواجه آصف ته د عثمانډار د مور د بیان نه دا ظاهريږي چې څومره هم زیاتې د سره شوی دی دا ور سره خواجه آصف کړی دی. ځکه خواجه آصف چې کوم دی د عثمانډار مور باقاعده چیلنج کړی دی چې اوس په د سیاست په میدان کې د ستا مقابله زکو مجیدا اپډیټ شو. ډیر زیات مننه. جی خپل رائے ضرور شریک کړئ. والسلام.